أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا اے اولاد یعقوب علیہ السلام اے بنی اسرائیلو یاد کئی تاسو نعمتی اللتی نعمتنا زما هاغا انعمت علیکم چما کڑی دی پتاسو باندے وانی فضلتکم او بیشک ما فضیلت در کڑے دے تاسو تا علی العالمین پا مخلوقات باندے واتقوا او ویری گئی تاسو یومن دهاغ ورزنا لا تجزی نفس عن نفس شیئا چی بدل بنشی ورکولے یو نفس بل نفس تا شیئا ذر برابر یا پکار بنرازی یو نفس دا بل نفس یو ذر برابر ولا يقبل منها او نب قبل ولیکیگی دا دی نفسنا عدل سفدیا سمالی فدیا جرمانا ولا تنفعها شفاعت او پیدا بنور رسیگی دی نفستا پیدا بنور کی دی نفستا شفاعت سسپارش ولا هم ينصرون او نبد دوی امداد کولیکیگی وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ یاد کا هغه وخت چې امتحان واغستلو د ابراهیم علیه السلام رب خپل بکلمات په یوسو خبرو سره یا په یوسو کارونو سره فَأَتَمَّهُنَّ پس د پوره کړي دغه خبرې یا دغه کارونه یعنی په معیار پوره وختو قال اللہ تعالی فرمایل انی جاعلک للناس بیشک ز گرزون کے امتال را دپار د خلقو اماما پیشوا مشر قال ابراہیم علیہ السلام اویل ومن ذریتی او د اولاد زمانهم قال اللہ تعالی فرمایل لا ینال عهد الظالمین نور رسیگی وعده زما ظالمانو تا ان زما دا وعده شامل نه د ظالمانو تا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً یاد که هغه وخت چې وګرځولو مونږه یا مقرر کړو مونږه البیت دا بیت الله شریف مثابة زید ثواب للناس د پاره د خلقو و امنا او خاوند امن زید امن واتخذوا من مقام ابراهیم ونسی تاسو یا مقرر کئی تاسو اغم مقام ابراهیم لرا مصولن زید مانزا واحدنا او حکم کړو مونږه الی ابراهیم و اسماعیل ابراهیم علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام تا ان طهرا چې تاسو دواړه پاک ساتئ بیتیا کور زما لرا للطائفین والعاکفین د پاره د طواف کوونکو او د پاره د اعتکاف کوونکو والرکع السجود او د پاره د رکوع کوونکو او د پاره د سجدي کوونکو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ یاد که هغه وخت چې اویل ابراهیم علیه السلام رب جعل ای زما ربا وګرځوا هذا بلدا آمنا دا خار امن والا ورزق اهله او رزق ورک اهل دیتا من الثمرات دمیونا من هغی چاہتا آمن منهم چی ایمان راوڑے دوینا باللہ والیوم الاخر پا اللہ باندے او پورز اخیری باندے قال اللہ تعالی فرمائل ومن کفر او چاچ کفر کڑے فامتعه قلیلا پس زبن نفع ورکم دتا لگا یعنی د دنیا نفع
ثم اضطره بیا بزد بو بزم دلر پزور پزبردستی الى عذاب النار عذاب دورتا وبئس المصير او دیر ناکار زید دورتللو داور. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ یاد که هغه وخت چې پورته کړلو ابراهیم علیه السلام دغه بنیادونو لرا من البیت د بیت الله شریف و اسماعیل او حضرت اسماعیل علیه السلام ربنا ای زمونږ ربا تقبل منا قبول کی زمونږنا انک انت السمیع العلیم بشکتی اوریدونکی او علم والا ربنا اے زمونږ ربا وجعلنا وګرځې مونږه مسلمین لکا همیشه تابعدار ستا دپاره دائمی مسلمانان ومن ذریتنا امة مسلمة لک او وګرځې په اولاد زمونږ کې یو جماعت چې تابعداري کوونکې وي ستا وارنا مناسکنا او خای منتا احکامات زمون اغا طریقی دا عبادت زمون وتب علینا او ماپ کړی مونږ لرا رجوع د رحمت وکي په مونږه انک انت التواب الرحیم بشک تی اے الله خطوب قبل انکے او رحم کو انکے ربنا وبعث فیہم اے زمونږ ربا ولیگی پدوی کی رسولا یو رسول عظیم الشان منهم ددوینا یتلو علیہم آیاتکا چه هغه تلاوت کوي پدوی باندې آیاتونستا ویعلمهم الکتاب او تعلیم ورکوي دوی تا خودن ورکوي دوی تا د کتاب والحکمت او د حکمت د اخیارتیا د خبرو ویزکیهم او تزکیه کوي د دوی صفائی کوي د دوی انک انت العزیز الحکیم بیشک تو اے اللہ یہ غالب او د حکمتونو خاون حکمتونو والا